أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. دا سورة محمد دی فاراش پجوستمه دا سورت 47 دی آیات ننسم دی. زموږ په معاشره کې دغه برای نام مسلمانان چې دي سنیان وایي، په بعضو سنیانو کې چا چې لا اله الا الله وویله دا جنتي دی، بعضې وایي چې دا لمونځ تا ته فایده او نه درکوي، بعضې وایي دا لمونځ فایده کوي، دغه زکات فایده کوي، پلانه کوي. زما ورونو خبره حاصل د کولو نه ده بلکې د عمل کولو ده. اوله خبره دا ده چې نبي علیه السلام خپل قوم ته خطاب وکړي چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دا اجسو دلته آیاتو دا اوس ماسې مخکې ووایي چې الله وایي فعلم ته پوسه زموږ سنیان، بریلیان، پنجشیریان، سلفیان، دغه نقشبندیان و قادریان و چشتیا ډلې والا ټوله لا اله الا الله وایي، هو ځي، خو یو هم په پوه نه دي د دې په مقصد باندې. نو الله فعلم فسته پوسه چې انه بېشکه لا اله الا الله، لا اله نسته بل حاکم، نسته بل معبود، نسته بل اله، نسته بل خالق و مالک، نسته بل داسې رازق، نسته داسې ذات چې هغه دین راواستی په هغه سره عمل وکړي. چې کوم سړي لا اله الا الله وویله په هغه ځان پوه کړي، بیا به دی په لمانځه هم پوهي، دی به بیا په زکات هم پوهي، بیا به دی په حج هم پوهي، بیا به دی په روزه هم پوهي. اوس لا اله الا الله وایي، دی برته یا پلانه بابا را رسېږه، دلته وایي لا اله الا الله، دلته د الله سره وعده کړې چې ذلک الکتاب لا ریب، دا قرآن دی په دې کې شک نشته. دی د قرآن په مقابل کې شیعیګانو اصول کافیه شده، سنیانو بخاریو شپږ کتابه ایښي دي او انفیانو هدایه شده. نو دا رقم هر مذهب د الله د قرآن په مقابل کې د دغه لا اله الا الله په مقابل کې خپل اربابان جوړ کړي دي. د الله قرآن ته یو هم غاړه نه ایږدي. ټوله په سنیانو کې 600 ډلې دي، یعنې دا ټوله د الله د قرآن خلاف دي، منکر دي. چې تا لا اله الا الله وویله ستا به دا عقیده وي، ته په دې باندې به پوه یې چې د الله نه ماسوا بل حاکم نشته. ان الحکم الی الله، فیصله به د یوه رب وي چې تا وویل چې لا اله الا الله، بیا به دا ستا عقیده وي چې له دعوت الحق، ستا به خاص کر دا عقیده وي چې یو الله رانږدول حق دی. دا یا لمدد یا رسول الله یا پلانه بابا راننګول دا کفر شرک دی. چې تا لا اله الا الله وویله ستا به دا عقیده وي ستا ځان و مال به د الله د رضا لپاره لګېږي. نو ستا لمونځ به ته په پوه یې، که ته په لمانځه باندې نه یې پوه دا لمونځ پر تا لعنت وایي. ته وایه چې اودس کوې، په اودس به ځان پوه کوې، هر اندام درې واره مینځې. څه لپاره مینځې؟ رب د تاسو ځان و مال اخیستي په عوض کې د جنت،
ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه داستان من التحيات لله والصلوات والطيبات تو یا الله زما ځان مال ستا د رضا پار لګوم نو چې تا ځان مال ولګوئ نو تا په توحید باندې عمل وکړي ته د لا اله الا الله په معنا پوه شولې نو اوس به څه وکړې چې ستا مال ځان د الله د رضا لپاره په جایز کارو کې لګېږي ستا لمونځ تا ته دا 5 وخته امر درکړي چې په معاشره کې به که د لاس کومک په لاس به کوې که د پښو په پښو به کوې که د ژبې و د ژبې به کوې که د ځان و د ځان به کوې که مال لګوي مال به لګوي غریبان دا زموږ لمونځ چې پر موږ لعنت وایي خو زموږ ملایان په خپله په لمانځه نه دي پوه په خپله د الله تر حکم یې شاته غورځولی دي د الله حکم نه مني که منلی دی به د انبیاو په لاره انبیا وایي یا قوم لا اسألكم علیه اجرا ان اجر الا علی رب العالمین نو دلته تا وعده وکړه چې یا ربه زه به ځان مال لګوم نو ستا لمونځ بیا د فایدې سلو تا د الله د عذابو څخه بچوي چې ته روزه نیسې حلال شی چې پر ځان آرام کړي د خولې ګوله به اوس تا مسلمانانو ته ورکوې و غریبانو ته ورکوې دا روزه تا ته دا درښیي چې یعنې ځان مال د الله دپاره وکړه حلال شی چې پر ځان باندې آرام کړی دی نو اوس هغه حلال شیان د معاشرې او د خپلوان دپاره ولګه نو ستا روزه ده خالي د خره رقم د ایوان رقم خوله به نه بندوې چې تا خالي خوله بنده کړې ده او نه ځان لګوې نه حلال مال لګوې نو دا روزه پر تا لعنت وایي د هغه رقم زکات دی چې ته به حلالې پیسې د الله د رضا لپاره لګوې خیراتونه به کوې د الله پر نامه به ورکوې د غیر الله پر نامه به نه ورکوې د پیر صاحب پر نامه باندې به او درواز نه ورکوې د غیر الله پر نامه به نه ورکوې په زیارتو کې به ډوډۍ او مالګه دا نه وراچوې که چې دا واچول نو ته کافر مشرک یې حج کوې د الله کور له ورځې وعده کوې چې لبیک اللهم لبیک یا الله تا حاضر یم نو د الله په کور کې چې د الله سره وعده وکړه ځان و مال دې ولګوي نو اوس به نور دارو نکاح و یوسف نکاح خضر نکاح یوسف و شاکیک و کلندر و علی ته نو محتاج هغه زیارت له به نه ورځې هلته ته غوښتنه کوې که ته غوښتنه کوې نو ته کافر هم یې مشرک هم یې تا د الله سره وعده وکړه چې یا الله ستا کور ته راغلی یم حی علی الصلاة بیا وایي لبیک اللهم لبیک یا الله تا ته حاضر یم ستا کور ته راغلی یم ستا په کور کې ناست یم د تا څه غوښتنه کوم 14 لکه لګولي دي نو تا دلته ځان مال ولګوئ نو اوس به دا ځان مال د معاشرې دپاره هم لګوې اوس نو ته حاجي شوې زیارت دې وکړي د الله د بیتې سره حج معنا زیارت معنا لیدل د الله په کور کې په بیت الله کې دي د الله سره وعده وکړه چې زه به بیا غیر الله نه رانږدوم د غیر الله په نامه به پیسې نه ورکوم هغه به نه وایم چې یا رسول الله یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جان که چې دا وویل نو کافر یې مسلمان نه یې نو الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې دغه ارکان اسلام نظام پوه کړو په دغه لا اله الا الله باندې ځان پوه کړو نو دلته وایي فعلم پوه شه چې انه بېشکه لا اله نسته بل معبود برحق نسته بل حاجت روا مشکل کشا الا الله مګر یو الله واستغفر بخښنه وغواړه لذنبک د ګناهونو دپاره د خپل ځان وللمؤمنین دپاره د مؤمنانو نارینهو والمؤمنات د مؤمنانو ښځو دپاره چې تا کفر شرک بدعت رسمونه منافقت پرېښوئ د غیر الله کتابونه دې پرېښول نو مسلمان شې د الله قرآن زده کړه د الله قرآن چې کوم عمل در وښوي په هغه عمل وکړه او تر بلې پورې ورسوه واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین